أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب الشاكرين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المجاهد من جهد نفسه. دوستان عزیز، تاسو په خدمت کې زیو ځل بیا حاضر شوم. لکه څنګه تاسو ته پاته دی څه ما ورته هغه صفتونه شروع کړي دي څه که چیرې یو انسان د خپلې زمانې امام ته ځان تیاری نو هغه څه صفتونه دي چې هغه خپل ځان کې تبدیلی راولي. اول صفت ما گذشته درس کې عرض کو چې ټول نه اول صفت هغه حیا دی. دویم صفت چې انسان خپل زمانې امام ته ځان ورسره تیاری هغه دویم صفت هغه دا دی چې انسان د خپل نفس پیروي پرېږدي، خپل نفس باندې انسان خپې چېږدي، خپل نفس انسان پرېږدوي. دې وجې نه د پیغمبر اسلام دی چې مجاهد هغه یو کس دی چې هغه خپل نفس په خلاف جهاد وکړي، یعنی خپل نفس باندې پښه چېږدي، خپل نفس پیروي پرېږدي. دغه صفت دی چې که چیرې انسان ځان کې پیدا کړلو نو دغه زمانې امام ته به خپل بدن تیاری آسانی وشي. ویلې څه که چیرې ته سوچ وکړې پروردګار عالم فرشتې پیدا کړي، فرشتو ته پروردګار عالم صرف عقل ورکړي. پروردګار عالم ځناوران پیدا کړو، ځناورانو ته پروردګار عالم صرف شهوات ورکړي. خو د انسان یوه داسې مجموعه دی چې دې کې اردواره جمع شوي دي. پروردګار عالم انسان ته هم عقل ورکو، هم نفس ورکو، هم شهوت ورکو. اوس کې که چیرې انسان دغه کوم عقل دی دغه نفس باندې غالب شولو نو دی انسان نه اشرف المخلوقات جوړیږي، دغه انسان فرشتو نه افضل جوړیږي. او که چیرې دغه نفسي عقل باندې غالب شولو دغه انسان بیا ځناور نه بدتره جوړیږي. دی وجې نه د نفس کوم دی دغه په مثل د اجدها دی، دغه په مثل د یوه منګور دی. ویلې څه ورځو نه یوه ورځ دی یو پړوګار یعنی کوم کس د منګران ټینګي دی به مختلفو ځایو نه منګران راوستو، هغه دی بیا میلې کې لوبولو، خلک په تماشې ته راغلو، پیسې به ورته ورکولې. یوه ورځو نه یوه ورځ دی دا یوه لرې غره ته لاړ، سړې علاقې ته لاړلو، غځې کې یو اجدها پروت دی. هغه اجدها دی راوستلو، ریوړو میلې کې کله خلکو ته هغه اجدها ښیي، ټول خلک را جمع شولو. نو دی اجدها کله هغه څه شي کې باند کړی و، هغه ساری ورنه کله اوچات کړلو، دغه اجدها ګرم شولو. دا اجدها غصې کې شولو. ټول نه اول حمله چې کومه هغه همدې پړوګر باندې وکړه چې هغه پړوګر همغه ځای کې مړ شولو او نور خلک هم خوفزده شولو. دغه نفس هم همدې اجدها په شانتې دی. که چیرې انسان د نفس پیروي وکړه چېرته کې که چیرې دغه نفس ګرم شولو، دغه نفس خپل لیمیټ نه عقل نه ووتلو، همداسې را ټوله زندګي به د دې تباه کړي لکه څنګه اجدها د پړوګر زندګي تباه کړه. بس دوستان عزیز، ما ته پکار دی چې که چیرې امام ته تیاری کوم، خپل ځان دغه وړوکی غونې بدن امام ته تیاروم چې امام ما ته د بدن خریدار جوړ شي، نو ما ته پکار دی چې خپل نفس کې تبدیلی راولم، خپل بدن کې تبدیلی راولم، د نفس پیروي پرېږدو، نفس باندې خپله خپه چېږدو. بس دوستان عزیز، پروردگار عالم نے متعدی خبروں باندې عمل کونی توفیق عنایت کی. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد وعجل فرج.